بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپوست تاسو خدمت کې حاضر دی. کتونکو سحر وختي دی، یو مور او لور پریاد لراغلی دي. پریاد مختصر د تزه بیانوم چې ماته کومې پوښتنې وکړي. نو د دوی بچی په لار تلل، ټماټر شو کولې نه شو کولې، خو هغه ټماټر خبره چې کومه دوی د پاره دومره سخته شوله چې د دوی نه یو ماشوم ولګېده، بل ماشوم قید شو، در په در شو، او د هغه ځای پولیسو دومره ایمانداري شروع کړې ده چې دې زنانه 10 بچي دي د کور نه په زبردستۍ وویستل د دوی د وینا مطابق، او په دوی باندې ظلمونه او جبر او زیاتیات روان دي. نو د خلکو ته زه وایم چې زورور الله دی، د تور سروم خیال وساتئ او د هرې خبرې خل وي عزت هم ونیسئ. او زه دغه پولیس والا ته هم وایم چې ملګرتیا یې کوئ نو لعنت دې وي په تاسو. داسې کورونه روغ کې جوړې کوئ، د لږو پیسو دپاره د لږ د رشوت دپاره تاسو پرچې کوئ، نو دا خبرې به د دوی نورو بیا فیصله په تاسو ده. مورې د کوم ځای نه راغلې؟ څو بچي دي او ولې؟ 10 بچي مې دي. دغه حساب زموږ لختې اوښکې دی. بیا زما زوی لکه تشي موچازې کولې اراټ کې خپل کې دی د لاسه ونیوو، د دروغې په دعوا وکړه چې تا زموږ ټماټر شو کول. زما زوی ورسره حجرې له لاړو، فیصلې ورسره کوله. جي دی زما په زوی باندې وایي ډز کړی دی، بیا یې پې ډزې وکړي، ټوپک ته هغه ویشتو. دی موږ سره روغې فیصلې نه کوي. موږ ولا موږ د سره په قرآن باندې هره فیصلې له موږ تابعدار یو. ستاسو نه مو ستاسو جي مالونه ویشتي دي، نه در کره درغلي وو، نه مو زموږ د خپلو کورونو نه در په در کړي وو. او سړی راله ویشتی دی، هغې بېګا بوتل خپل تاریخ ته راغلی او د پنجاب د سره معذوره دی. یو یې راته هلک ویشتی دی. او دغه حساب د اسماعیل شاه ډي اس پي په سلا باندې په موږ باندې دومره ظلم چالو دی که نه، چې هغې ته چې زموږ پولیس پې چېته موږ وایو ورشو، زموږ راپورټ دی نه هلي، بلکل نه هلي. هغې وایي چې دا ټول د اسماعیل شاه ډي اس پي په سلا باندې په پیسو باندې دا کار کېږي. موږ سره دومره سخت ظلم چالو دی. د کور اوښکو در په درې کړي، نه مو بچي نار نه ورګرځو، کله یو ځای کله بل ځای. پیغلې لوریانې را سره دي، دا ګوره دا ماشومان را سره دي. سخت ظلم یې په موږ دی رښتې دی. تاسو سهار وختي دی د پبو نه رالې، دا ولې مجبوره شوې؟ بېګا شپه چېرته وه؟ څنګه وه؟ بېګا شپه مو چاکره وکړه دی د لاسه. خپلو کورونو له مو نه پرېږدي چې کډې راوچتاو نه مو پرېږدي، وایي به نه به راځئ. ښه وله وایو که کرایګر پکې چوجي دی موږ نه پرېږدي. په د دروغو پیار یې په موږ باندې کوي. د اسماعیل شاه د ډي اس پي په سلا باندې دا کار کېږي، ځکه چې ګنې دا پولیس د موږ هم د دی مو په رشوت دی. دې کې څه جرګې نه دي شوې؟ دې کې هېڅ جرګه به څنګه وشي چې موږ جرګې له تیارې کوو، هغه یې راپورټ وکړي، په موږ باندې پولیس راواچوي، په موږ ډزې وکړو. نو چې موږ پولیس راولو په څه جګړو او په زبردستۍ، هغه پولیس زموږ نه لاړ شي ته راته ووایي خانزاده وله وایي چې اسماعیل شاه ډي اس پي سره خبرې وکړئ، بس پولیس ته نه لاړ شي. کس تاسو جوبل شوی ستاسو دی؟ هغه زما د انګور رور دی. کس زموږ ویشتی شوی دی. او اوس اسماعیل شاه ډي اس پي داسې کار وکړو چې په موږ باندې چاپه واچوله. سړی نه دی لګېدلی خانزاده، او ده وی چې دا لګېدلی دی په موږ باندې چاپې واچولې، نو موږ یې نور هم د ملکه روک کړي، در په در یې کړي. خو ډېرې در په در کړي که نه. ګوره موږ وله وایو چې موږ ستاسو هرې فیصلې له موږ به بیا تیار وو، موږ تاسو سره په قرآن هره فیصله کوو. خو دا خلک چې دی زموږ نه اوري، به د په سلا دي. خو تنګوی م خو تنګوی م ما دا ته څویم کې سبق ویده ونیسه ځان جی زه 12م کې 12م کې او جی تعلیم خو هم ستا دې سره متاثر جی بس متاثره شو که نه میراله نه مې وایي مه وایه، خو ما ورلوي نه. دا خفه کېږي. جی مونږ سړکونه ورله بند کړو، پولیسان را سره شو بیا د خپلې بېعزتۍ دپاره. نو هغه خلک سره د ټوپکو بره ولاړو، دا پولیسان راغلو اشارې ورله وکړې، او هغه یې ورله وی چې د ټولو ړومبی ډي اس پي اسماعیل شاه سره ته خبرې وکړه، چې هغه سیچوی ډي اس پي اسماعیل شاه سره خبرې وکړې. نو هغه ټول پولیسان واپس شو، وایي راځئ چې ځو. او هغه بیا واپس راغلو، د مونږ د کور نه 2 موټر سایکلې هم وشتې، او بیا یې نه پس رنګ وکړو چې راشي او 50,000 روپۍ راوړئ، چې 50,000 روپۍ ورکړي نو موټر سایکل یې راپرېښي. موټر سایکل یې راله بیا راپرېښي. نن ستا ورور ګرفتار شو په څه باندې؟ څوک ګرفتار شو؟ جی څوک هم نه دي ګرفتار شوي. دی وایي چې تاسو ټول تاریخ له څوک؟ جی نن زمونږ د سړي تاریخ و، هغه یې ګرفتار کو، او هغه په لګېدلی هم دی پټه زو ګرفتار کو، دی جیل کې واچولو، وایي سبا د هغه ضمانت دی. نو دا څنګه ظلم زیاتی د اسماعیل شاه ډي اس پي په دغو؟ نورې خویندې یې چېرته دي؟
جی هغه ټول څه پنجاب ته وتښتېدو ورسې پرېښو څوک غریبانانو بې بورکو وتښتېدو سینګه وتښتېدو پنجاب ته څنګه وتښتېدې دا عجیبه خبره ده څنګه ولې د پنجاب ته چې هغه بس تښتېدو نه به سره مو کې کنه موږ به څه کوو پنجاب ته چا کره لاړې نو بس هلته زموږ خپل مولود هغه لږ کور هلته کې اخوا تللي دي بس اخوا لاړې نه ستا لوریانې اوس پنجاب کې دي نه زما لوریانې واده دي خپل کلي کې دي یو ماشومه ده ما سره ده یو دا ده یو دا ده او به زامن دي او زامن مې غریبانان بس چېرته یو خوا تښتېدلي چېرته بل ته ولکراله پته شته چې په کوم طرف تللي دي څو ورځې شوې د دې لکه اوس خو د دې ثابتې د لوی اختر 3 میاشتو شوې چې زما د زامنو په لا پته نه لګي چې دی چېرته تللي دي ستاسو ګټه وټه څه ده زموږ ګټه وټه د لنټرو د کارونو ده د ټاټکو ده زموږ دښکه ګټه وټه بس یو د الله سره مو ده دښکه ټاپوله مې زامن نشو تللی به نه به وي چې مورې مونږ به څه کوو نو بس دی به ورپسې راغو د شپې به ډزې وي د ورځې به ډزې وي په کوټه به راته ولاړو مونږ سره یې جوخت تسبیح کور د دې خانزاده کور خپل دی کور خپل دی ردی ما زموږ هم خپل دی دا ځای درته چوښودو ستاسو پروګرام مو کتو نو دلته مونږ ذکر خپلې مجبورۍ د لاسه دلته راو مونږ وایو چې زموږ دا خبره لږه حال شي او دا سړی د مونږ نه ډېر لاس والي بس مونږ ډېر مجبوره شو د لاسه ګوره دی چې په دې تاڼه کې دی خپله تنخوا باندې نه مړېږي چې زموږ سړی پرونه راغوي تاریک ته او هغه دی په هغه معذوره خپه بوتلی دی ولې دی بوتلی دی د هغه په خپله غټه جنګ لره او د اسماعیل شاه ډي اس پي په مونږ باندې د دروغو پیارې کوي نو ګوره دی به خدای له جواب څنګه ورکوي د دې ځای خو به تېره شي دغه ځای به دا څنګه تېرېږي او جي هغه کم سړی چې دی د دروغ ورله په خپو باندې دوی پورې کا او هسې وي چې دا لګېدلی دی هسې لکه وي که نه چې دا ولګېدو او د ډاکټر څه پرچه دغه نشته اسماعیل شاه ډي اس پي چې ده پې ورله دسخط وکړي هسې ورله وي چې دا د ډاکټر د سیټ نه دي نو داسې ظلم څوک کوي او ډاکټر خبر نه دی کتونکو دا لومړی خبره نه ده پرچه کول او دروغو پرچې کول دا موږ ډېر یو کتلې چې چا زور وي د هغه سرکار دی او قانون چې کم دی د جولاګي د جال دی چې وړوکي پکې دوی اوس پکې ګیر دی او غټ جولات نه بهر وتلی دی بهر خلک کتونکو فیصله په تاسو ده دوی چې کمې خبرې وکړه دې زنانه لس بچي دي لس دا و چې خاوند مې معذوره شو اوس به ضرور معذوره کېږي لنټرو کار کوي په دغه ټماټرو باندې لانجه را شروع ده 3 میاشتو شوې په 3 میاشتو کې په دې علاقه کې داسې مشران نو چې دا کور را جوړ کړو او پولیس والا په دې تاڼه کې ډېرې زیاتې مسلې دغه کېږي دغه ځای کې به ډي آر سی وي یو ډي اس پي یا ایس ایچ او دا ډي آر سی ته مواله کولی شي چېرې دوی منځ کې دا تنازع ده دا مسله حل کړه نو دا مسله به ځي کم ځای ته او د دې تورسرو دا اوف چې کم دی دا هزار دا نه دی اخیستل پکار دې کې رامنځته شي د دوی د وینا مطابق چې پولیس نه دوی اف آی آر اخلي نه دوی پوښتنه کوي او د پولیس په ایما باندې په دوی ظلم او تشدد کېږي دوی دا هم وایي چې یاره بچي مې دې وخت کې پنجاب کې دي نه مې لیدلې او موږ بېګا شپه بل ځای کې کړې ده او دا ماشومان بچي چې کوم دی دا د ځان سره ګرځو په خپل کور کې خو هم نه پرېږدي نو خو چېرې دا ټولې خبرې داسې وي پاکستان د هر څه پکې کېږي او بیا د عمران خان پاکستان چې هغه دپاره یو شان عدالتونه ده دې غریب دپاره بل شانتې عدالتونه د اتوار په ورځ د ججانو ته وایم چې دوی دپاره عدالت ولګوي د دوی دا مسلې خلکې دا اصل مسلې دي پولیس زمونږ نه ولیکي خو هغې نه پس چې کم دی نو هغه پولیس وشلی وي غورځوي او د هغوی چې ماشوم هم ورشیلا ورله رینګ وکړي دا پولیس ټول په مونږ باندې را روان د اسماعیل شاه په باره کې وګوره هغه ورته وایي چې کله غوولی کله دیوال ولی مونږ وله وایو په سچه مونږ به تاسو ته په قرآن فیصله کوو د دې نه زیات څه نشته او بره د الله نه نه څوک بې جبانه مال ولي نه څوک د چا په کور ورځي خو سخت ظلم د دې سړي د لاسه مونږ ته بس پېښ دی که چېرې دی مونږ سره راتلو د زمونږ مدد کولو او دی راوتې په ضمانت دي او په ضمانت کې دی په مونږ باندې ډزې ډزې کوي نو دغه ضمانت کې خو ګوره خلک ډېر احتیاط سره ګرځي او دی مونږ نه پرېږدي منګه ډي آی جي صاحب آی جي پي صاحب مردان ډي پي او صاحب دې ټولو ته دغه وایو چې دا تورسرې راغلي دي ډېر د لرې نه پبونه راغلي سحر وختي دي خپلې مجبورۍ دې ځای ته چې کوم دی نو په دې سحر وختي کې راوستي دي دا ټایم چې کوم دی ډېر وختي دي تاسو ته موږ ته ټایم پیس ټایم نشو ښودلی خو دا دوی ډېر وختي راوتلي دي نو د دوی مدد وکړئ د دوی تعاون وکړئ او مثالي پولیسو ته وایم چې ځان مثالي جوړ کړئ
یو ګنده مې ټول تالاب ګنده کی خو پولیس والا چېرې دغه شانتې وي نو دا ټول تور په ټول پولیس والا باندې لګي چونکې د پښتونخوا پولیس ډېرې قربانۍ ورکړي ډېر تکړه تکړه افسران پکې لاړل او شته پکې او دغه شانتې خلکو د وجې چې کم دی نو دا تور لګي نو دې طرف ته پاملرنه وکړي او نور الله دې دوی ته انصاف ورکړي زه خپله نه امیده یم ځکه چې په دې دغه کې نه پولیس اوري نه ولس اوري او حکومت خو شته دی نه صوبه داره دیوالیه شوه او تنخواګانو لوډ شیډنګ هم نه و لیدلې دا تنخواګانو لوډ شیډنګ هم راغی نو ډېر عجیبه شانتې کیفیت دی او عجیبه شانتې صوبه کې ژوند کوو خو الله دې د دې خلکو په حال باندې رحم وکړي ډېره مننه خوشحاله